بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بسم. ولكن كان القسم الثالث غير مصون عن الحشو. دا تو ګورې لاول دې سور زي ده تلخيص. ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد قابلا للاختصار مفتقرا الى الايضاح والتجريد. اللفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد. ولم آل جهدا في تحقيقه وتهذيبه ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه. ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهمه على تالبيه. وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها وزوائد لم أذكر في كلام أحد من تسريبها ولا إشارة إليها. وسميته تلخيص مفتاح. وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله إنه ولي ذلك هو حسبي ونعم الوكيل. دا دينا مصنف رحمة الله عليه علامه سکاکی رحمت الله علیه دا بیانې چې ما تلخیص المفتاح ولي کلا يعني مفتاح العلوم هغه قسم ثالث چې کوم په قواعد د علوم بلاغت باندې مشهور ولګه مکه دوی کنه نو ما په دې باندې شرح ولي کلا. دا تلخیص المفتاح اصل کې د مفتاح العلوم د قسم ثالث چې داغه دغه دی کنه مفتاح العلوم قسم ثالث د علامه سکاکی رحمت الله کتاب چې داغه هغه شرح ده کنه ویل شو کنه دغه نو دی و چې دا ما ولي کنه نو دی د دې نه وجه وي. ولكن كان لكن کله چې وو سو نو كان کی ضمیر وي القسم الثالث لا قسم ثالث سو غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد چې نو دا محفوظ د حشو د تطويل او د تعقيد نه او قابلا للاختصار قابل د اختصار مفتقرا الى الايضاح والتجريد او محتاج دا وضاحت او تجرید ته لکه پوه شو مې وس دی و چې دا خبره خدای ما وکړه لکنه چې په پښتو کې اسانه خبر دا شو چې دا قسم ثالث د مفتاح العلوم چې ده نو دا د حشو د تطویل او د تعقید نه خالی نه او قابل د اختصار او محتاج وضاحت او تجرید ته نه ما دا کتاب ولیکو. وسلکه تا په دې کلام کې مونږ ته لګه غیر مسغونین دی ودام ناشنا ټکې ده حشو دی وی تطویل دی وی او دغه شانت تعقید دی وی اختصار دی وی او تجرید دی وی نو د دې ټکو مونږ د وضاحت کې نو دی چې څه چته تل نه مهم ده کنه. ولكن كان کې و ضمیر ودا القسم الثالث تراجع ده نو لیکلی دی ولكن كان لیکن کله چې وو سو القسم الثالث وقسم الثالث سو غیر مسغونین غیر مسغون معنی وای زنه پیژنما نو غیر محفوظ چا نو محفوظ د مسون او محفوظ جنو محفوظ د سره نو محفوظ د حشونا حشو څه ته وای الزائد المستغنى عنه په کلام کې زیاتی ګړي خبره چاغي د ضرورت نه وي په کلام کې زیاتی ګړي خبره چې ضرورت ورته نه وي. والتطويل او د تطویل نو تطویل څه ته وای نو زائد على اصل المراد بلا فائده چې دا هغه زائد معنی ته وای چې په اصلي مراد باندې زائد وي بغیر د فائدې نه. وستعرف الفرق بينهما في بحث الاطناب او تر دې د حشو او د تطویل په منځ کې فرق شته که نشته نو ان شاء الله چې وبرسي دغه ته اتنا باستا الباب الثامن هيګ ان شاء الله تاسو ته باس وکم چې حشو څه ته وي تطویل څه ته وي. د حشو او د تطویل په منځ کې یا عموم خصوص دي عموم خصوص مطلق ځکه چې تطویل جره کنه تطویل هغه ته ویلېږي هغه زائد معنی چې بغیر د فائدې نه وي او حشو جنانو بس زیاتې ګڼي معنی ته کا فائدہ پکې وکړي دا عام ده حشو عام ده واښوي هغه زیاتې ګڼي معنی چې په مقصود باندې زیاتې وي لکه حشو او تطویل لدی بس مثال په عربی کې په پښتو کې لکه زوی مالک او شمال او براوړه نو دا کلام د متزلان مطابق ده هم د دې نه بلټ شل اول په بیزار په خوګي بیا په دې طرف باندې سلاټ شي نو دې ګس طرف ته بکټ شي بیا په دوه لارې ته درشي یو په خې طرف ته دی یو په ګس طرف ته دی ماته په دې ګس طرف ته لاړ شي
بیا بل دغه ولر یو بخې طرف ته یو بغس طرف ته ته به یې طرف ته کټ شي نو ال دغه یو کولر لګي او ته به بمبي لګي دي ته به کولر ته بلاړ شي ګلاس پورته کړي بیا بمبه کولاو کې او به تر واخلي او بیا په دغه طریقه باندې وراشي او بازار وو بس دنه براشي ماته وو بکېږي یو دا خبره یو لکه ورشه مال وبر وړاندې حشو او تطویل ما وکړه وس دغه حشو کچرته متعین و په کلام کې جوړې د حشو وي دغه تطویل ورته وي او کنه متعینو دې د حشو واځي لکه پوه شو به باندې او فائدہ د دې خبرې نشته لري اوس کړه دا ته چې را دي کې فائدہ کې دې شي دا سړي ته وایي چې پیسې په فوق عادي طرف تلل شي جو ته کده چې دې خبر دا فائدہ او جو تطویل ورته دا حشو ورته او کده چې فائدہ ورته نه تطویل خو حشو او تطویل هغه ته لګي چې مقصود نه زائد معنا وي دا مقصود نه زائد وي یا تطویل عام دی دا حشو عام ده چې فائدہ پکې یو کنه کو څه زیاتې کړي او تطویل چې بغیر د فائدې نه وي ایا د دوه ومنس کې جنن دا توایل نه ان شاء الله را بشي چې حشو هغه زائد لفظ دوی چې کوم متعین وي او تطویل هغه زائد لفظ دوی چې متعین نه وي بګي والتعقيد ولكن كان غير مسون عن الحشو والتطويل والتعقيد چې نو دا قسم ثالث محفوظ نو محفوظ سنه د حشو نه حشو خو ورته ویل تطویل او تعقید وسوي تعقید څه دی هو کون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهوله چې داغه یو کلام د کلام مغلق کېدل چې داغه معنی په سهولت سره نه ظاهريږي په یو کلام کې دسي غوټي راتل تعقید غوټي ته وي ورسره تاسو ان شاء الله راشي په خپل چې کون الكلام مغلقا چې یو کلام دسي مغلق وي چې داغه معنی په سهولت سره ظاهر نه وي یا خو د لفظ په اعتبار سره تاسو ولې وی دي د تعقید لفظي وي او یا د معنا په اعتبار سره څورته وي تعقید معنوي وي او دا سره سب ذوف تالیف او مخالفت قیاس او ابو ان شاء الله جو راځي رسو په خپل باندې وي وكون الكلام مغلقا لا يظهر دا تعقید تعریف کوي چې دا څه ته ویلېږي یو کلام د مغلق کېدل چې دغه معنی نه ظاهري کې په سهولت سره قابلا للاختصار مفتقرا الى الايضاح نو قابلا دا خبر بعد خبرين چې دا کان فعل ناقص ته او د دې کې دا هو ضمیر چې القسم الثالث دا د دې لپاره اسمه غیر مسؤول عن الحشو والتطويل والتعقيد دا خبر اولو او قابلا للاختصار مفتقرا الى الايضاح دا جنين دا خبر ثاني دی نو خبر بعد خبر دا قابلا دا خبر دی د دې کان فعل ناقص لپاره چې ورسره بل خبرنا اي كان قابلا للاختصار چې دا قابل و د اختصار کمواله یعنی کې کمول د څه کمول لما فيه من التطويل اج بری کې کم تطویل وبګي وګدواله بګي مفتقر څه ته ویل کې وای محتاج ته وای چې محتاج دا کتاب الى الايضاح توضاحت ولي وضاحت محتاج لما فيه من التعقيد ځکه چې بری کې سو تعقید وبګي والتجريد او تجرید یعنی خالیواله ته محتاج وضاحت تجرید خالیواله سقالي ولا لما فيه من الحشو زګه په دې کې څه موجود و حشو الهغه پوښتنه به معنی وې دا قسم ثالث خو ډېر خپل کتابو او په دا قسم ثالث محفوظ نه د سنه نو محفوظ دا تطویل حشو او تعقید نه او قابل د اختصار او قابل د ایضاح ته محتاج نو چې کله دا خبرې وي نو لما الفت مختصرا الفت الى جواب د لما ده لما کوم ذکر راغله مخکې تر شو فلما كان علم البلاغه مخکې مته معلوم ده فلما پرون سبق چې موږ شروع کړو پرون په بل اوس کې لا په بل درې ورځې مخکې فلما كان علم البلاغه وتوابعها من اجل العلوم كنا نو لما شرطيه او دا كان في علم البلاغه دا ټول شرطو او دا لما دا ور جزا ده الفت دا ور جزا ده لکه پوه شو به معنی الفت مختصرا الفت اذا جواب دا لما مختصرا نو ما را یوځای کو یو مختصر کتاب يتضمن ما فيه من القواعد چې متضمن راګیرون کې چې راګیر شي او پای کې هغه چې په دې قسم ثالث کې دي سبګيري من القواعد قواعدنا الګه قواعد وسته وي نو قواعد جمع د قاعده ده او قاعده څه ته وي حکم کلی ينطبق على جميع جزئياته دا حکم کلی دی چې په خپل جزئیات باندې منطبق وي یو شان وي ليتعرف احکامها منه د پاره لري چې او پیژندل شي احکام د جزئیات د قاعدینا هي حکم کلی ينطبق على جميع جزئياته قاعده څه ته وي هغه حکم کلی ته وي چې د خپل ټول جزئیات باندې متفق وي دا سره برابر وي چې و پیژندل شي احکام د دې جزئیاتو د دینه کا قولنا كل حكم مع منكر يجب توكيده دا یو قاعده ده زمونږ بری
علم البلاغت کې یو قاعده ده چې کله یو سړی انکار کوي مخاطب انکار کوونکی نو هغه ته په خبره په تاکید سره راوړل غوړه دي واجب دي خبره په تاکید سره راوړل کسري واجب دي نو دا د یو قاعده ده چې خپل ټول افراد خپل ټول جزئیات ته پای باندې منطبق ده لکه دا کته نه پیژنې نو دا خو پیژنې چې عربیانو او علمنا ولا قاعده ذکر کړی ده چې کل فاعل مرفوع چې هر فاعل بسوي نو هر فرد فاعل جره هغه به مرفوع وي برابر که پیش پر راغلی او که زبر پر راغلی او که الف پر راغلی او که واو پر راغلی او کار سره راغلی او چې فاعل نو داسې کېدلی مرفوع دي د قاعده ویل کېږي لکه کل فاعل مرفوع دا یو قاعده ده او دلته کل حکم مع منکر یجب توکیده دا یو قاعده ذکر کړل چې هر حکم چې سره د انکار نه واجب دي توکید ده الفت مختصرا ما يعزم کو یو مختصر کتاب مې ولیکو يتضمن ما فيه من القواعد چراغیرون کیو راجمه کون کیو راجمه کړی شو پای کې هغه چې په دې کې قواعد دي ويشتمل على ما يحتاج اليه من الامثله والشواهد او مشتمل وي ويشتمل او مشتمل وي علامه بحسبانه يحتاج اليه جاء محتاج من الامثله والشواهد امثله وشواهدنا امثله او شواهد وینه پیژنم څه ته وای نو امثله څه ته وای هي الجزئيات المذكوره لايضاح القواعد دا هغه جزئیات ته ویلېږي چې د قاعده د واضح کولو لپاره ذکر کولېږي د قاعده د واضح کولو لپاره و ذکر کولېږي لکه ما قاعده ویلې ما ته فکر لې چې كل فاعل مرفوع هر فاعل بسوي لکه مثال زمه ضرب زیدون په دې مثال کې دا زیدون فاعل جو مرفوع دی نو دا ضرب زیدون کې دا زیدون دا د فاعل لپاره سره د دې قاعده لپاره مثال دی د قاعده لپاره سره مثال دی یا لکه زه وایم چې مخاطب انکار کوون کړي نه د تاکید راوړل واجب دي لکه ان الانسان لفی خسرین نو دلته کې دا ان جمع راوړو نو دلته یا زما والله انک زید قائم یو په خدای مې قسم چې بشکته ته ولاړې نو دلته کې دا مثال دی هغه جزئیات کوم چې ذکر کول کېږي د قاعده واضح کول لپاره والشواهد او شواهد څه دوی هي الجزئيات المذكوره هغه جزئیات کوم ذکر کول کېږي لاثبات القواعد قاعده د ثابت کول لپاره الګه شواهد د قاعده د ثابت کول لپاره راځي او مثال د قاعده د واضح کول لپاره راځي نو مثال دا عام دی مثال سره عام دی مثال سره وضاحت هم راځي او په مثال سره قاعده ثابتيږي هم او په شواهد سره صرف قاعده ثابتيږي خو دغه کېږي وسره نه واضح کېږي نه الګه پوه شو به معنی ها عموم خصوص مطلق دی پکې عموم خصوص پکې مطلق دی الګه پوه شوي مثال عام دی او شاهد خاص دی په شاهد سره صرف د اثبات د قاعده کېږي او په امثله سره ایضاح د قاعده کېږي نه وای کله چې ولک کله چې قسم ثالث دا نو محفوظ د عشوی د تطویل او د تعقید نه او قابل وو د اختصار او محتاج او وضاحت او تجرید نو ما یو مختصر ولیکو چې پای کې د دې قواعد مراجعه او مشتمل او ټول مثالونو باندې او په شواهد باندې خو شو به باندې واسمق وای ولم آل جهدا ولم آل جهدا او ما کو ته نه کړه د مهنت په اعتبار سره فی تحقیقه و تهذیبه د دې په محقق کولو کې د دې په ثابتولو کې او د دې په صفا کولو کې آلو چې لندا چې شری نو آلو دا د الون نه لکه مطلب د دې هغه ماده الا یالو الون ده الا یالو الون یالو ده یالو نو بیا د دې نه چې د واحد متکلم څخه جوړ شوی الو د ایمان قاعده د وجنه چې حمزه ساګینه نه د حمزه نه مقبل حمزه مضارع راغله د ایمان قاعده د وجنه دویمه حمزه مون په حرف ل سره بدل کړه الو ته جوړ شو کله چې بلم داخل شو ظلم جازمه داخل دي نو د اخر نه حرف ل ادا کو لم الو شو هلګه پوه شو به معنی نو ولم الو من الالو څه مطلب دی دې ماده الا یالو دا وهو التقصير دا کمی دا وي جهدن جهد څه ته ویل اجتهادا نو ولم آل جهدن او ما کمه نه کړه د اجتهاد په اعتبار سره پوښوي پس کې مینه نه کړه فی تحقیقه و تهذیبه د دې باغ ثابت کولو کې د دې په صفا کولو کې وځ دی وی کنه چې دا آل جره نو دا استعمال ولګي متعدی دو مفعول ده آل دلته متعدی سو مفعول ده دو مفعول ده نو دلته لکه
دو مفعول کوم دی یو مفعول نه ولم اعلو جهدا نو بل سره نو یو مفعول دی نه محذوف دی په اصل کې دی لم امنعك. وقد استعمل الالو ها هنا متعديا الى مفعولين او استعمال کړی شوی دی الو دلته کې متعدد و مفعول تا و مفعول ته متعدد دی وحذف المفعول الاول او له مفعول څه شوی دی نو معنا دا شوی لم امنعك جهدا چې هغه دا کاف ضمیر دی نو دا دغه دی سره کاف ضمیر دا مفعول اول دی او جهدا مفعول ثاني دی في تحقيقه وتهذيبه په تحقیق د لګوي ما کمه نه کړ د اجتهاد په اعتبار سره یعنی منع کړل تا د جهد نه په تحقیقه د لري په تحقیق څه ته وای په تحقیق د مختصر کې یعنی فی تحقیق ما ذکر فی من الابحاث یعنی کوم باسونه چې بدی کې ذکر کړل شي نه پای کې د تحقیق دا ما کمه کوته نه کړی و تهذیب او دغه په صفا کولو کې مطلب دا چې بدی کې غټه خبره چې ما باندې کړی دی او کوم چې بګه د خبرې چې هغه د ګرانوالي سبب او یا زیاتی خبره او چې ضرورت وته نو عامه ته صفا کړی دي یعنی په پوه شو به دی باندې ورتبته ترتیبا اقرب تناولا من ترتیبه بس دا پوره دا واړو شي تاسو